د خاص په حکم باندې وم نمبر تفریع دا دا چې مہر دا لازمول دا خو په دای کې مہر شته اوسته په نکاح کې که نکاح کې مہر مقرر شو نو څومره چې مقرر شو هغه به او که مقرر نشو نو بیا به مہر وي د سینې کېږي چې نکاح وشي او پای کې مہر د سر نه اړوي نه مہر به وي او که مقرر شو مقرر به وي اگر مقرر نشو نو بیا چې د دې زنانه چې د خویندو یا د تروریانو چې کوم مہر دی چې ورته مہر مثلی وي دغه مہر مثلی وي پرې باندې پوه شوي اوس د مہر چې دی کنه دا څومره مقرر کول ضروری دي مہر څومره مقرر کول ضروری دي نو په اکثر مہر کې زمونږ او د امام شافعي رحمت الله علیه اتفاق دی چې اکثر د مہر هر څونه چې دا ته مقرر کول شي لذا الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا کچره پتا کې یو کس هغه ته یو خزانه د مال ورکې نو بیا تم څه شي ماخلې مطلب یعنی خزانه پورا هر شی ول ورکول شي خو د مہر اقل مقدار څومره دی نو بری کې زمنګا او د امام شافعي رحمت الله علیه اختلاف دی امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې هر هغه سیز چې هغه په سمن جوړې دي شي په بیا کې سمن جوړې دي شي نو هغه په دې بیا په نکاح کې مہر جوړېدل دا غسې دي ځکه او چې دغه موقت ده او دغه یو وخت ده نو هر یو سیز هغه ورکوټه له کلوې ده خو چې کم سیز د سمن جوړېدو صلاحیت لري نو په نکاح کې د مہر صلاحیت لري لکه مثال مونږ وایو د امام شافعي رحمت الله پر نسبانه په 1 روپۍ باندې نکاح کیږي ځکه په 1 روپۍ باندې اغستل خرڅول کیږي کنه ها په لاسو باندې کیږي په 500 باندې کیږي الګا دې سیم کیږي ته مال دا ټاپی راکاو چنګم رانه واخلا د چنګم په عوض کې می ټاپی واغستله نو ټاپی می سمن جوړ کو او چنګم می څه جوړ کو مبيعه جوړ کړله نو کم یو سیس چې په بیا کې د سمن جوړېدو صلاحیت لري هغه په نکاح کې د مہر جوړېدو صلاحیت لري هغه هر څه شي هغه باندې پوه شوي او زمونږ په نسبت باندې د مہر اقل مقدار چرنده مقرر ده د مہر اقل مقدار سره وس هغه سونه ده او د کم زینه ته دا مقرر ده نو موږ وایو چې په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی دي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم یو دلګه الله تعالی لیکلی دي چې قد علمنا په دای سره موږ ته معلوم دي نو نسبت ځان ته کړه ده نسبت څه ته کړه ده ځان ته بیا فرض په معنا د تقدیر باندې مقرر کول نو قد علمنا ما فرضنا اي قد علمنا موږ ته معلوم دي هغه څه چې موږ مقرر کړی دي په دې سړو باندې فی ازواج په بار د خزونه نو دې آیت دا معلومیږي چې فرض په معنا تقدیر سره راځي او دا شان دي الله پاک نسبت ځان ته کړی ری نو دا هم خاص ده او دا فرض هم لفظ خاص ده نو دې دا معلومیږي چې د مہر اقل مقدار ته دا مقرر ده مہر اقل مقدار و څومره ده نو دا مجمل ده دا سره مجمل ده او دا غي تشریح پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دا چې لا مہر لاقل من 10 دراهم لا مہر اقل من 10 دراهم چې دا لس دراهم نو په کم باندې مہر بني نو ګور الله تعالی په قرآن کې چې موږ مقرر کړی دي خو مقرر کړی شوی څه شی ده نو پای کې اجمال ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دای تشریح کړی دا نیو خدا چې په حدیث کې راغلی چې مہر لا مہر اقل من 10 دراهم چې لس درهمونه په کومه باندې نکاح نه کیږي نو اقل د مہر سونه شو لس درهم شو ویم دارې چې موږ قیاس کړی پرې باندې فقط هدایت باندې چې د هر غل نه لاس نه کټ کولای کیږي بلکې د هغه غل نه بلاس کټ کولای کیږي چې هغه دومره مال پټ کی چې هغه مال مقدار دا لس درهم وي سونای لس درهم نو چې د لس درهمونه لس درهم دا د یو اندام عوض ده لس درهم د یو اندام عوض ده نو دغه شانتي پر نکاح کې هم دا خزه چې خپل اندام د سړي ته حواله کوي هغه لپاره هم کم مقدار سونه پکار ده لس درهم ده لکه بلې خبره باندې پوه شوي ها نو موږ لږ په لفظ خاص باندې عمل کوو چې دا تقدیر لفظ خاص ده مقرر کول دا لسري لفظ خاص ده لکه پوه شو به باندې ها
اوس وګورئ دې ته نور به خبره اترې نو ویم پکې ښه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ چې فرض دی لګي په معنا د تقدیر باندې نه دی بلکې دا په معنا د ایجاب باندې نو ویم په کتاب کې ویم بسم الله الرحمن الرحیم وکانه المهر مقدرا شرعا غیر مضاف الى العبد او دا مہر دا مقرر کړی شوی دی د شریعت په اعتبار سره غیر مضاف الى العبد بنده ته د دې نسبت نه دی کړلی شوی بنده ته د دې نسبت نه دی کړلی شوی عطف على ما سبق وتفريع على حكم الخاص اي لاجل ان العمل بالخاص واجب د دې وجه چې عمل په خاص سره واجب دی ولا يحتمل البيان او احتمال د بیان احتمال نه لري نكان المهر مقدرا من جانب الشارع نو مهر به مقرر کړی شي د چا طرف نه د شارع د طرف نه غیر مضاف تقدیر الى العباد او چې دا هغه اندازه کول د دې نسبت په نه کولې کې چاته دا د بندګانو ده وبيان لله ان تقدير المهر عند الشافعي مفوض الى راي العباد واختيارهم چې مقرر کول د مهر د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې دا حواله کړل شوی دي د بندګانو رائے ته او دا وی اختیار ته مفوض سمانه ده حواله کړل شوی دي فكل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا عنده نو هر هغه شی چې هغه سمن جوړېدو صلاحیت لري هغه د مهر جوړېدو هم څه لري وعندنا زمون په نسبانه وان كان لا يقدر في جانب الاكثر اگر چې دا اکثر مقدار دا مقرر کړل شوی نه دی د مهر لكن يقدر في جانب الاقل لیکن مقرر کړل شوی دی فجانب اقل باندې مقرر کړل شوی په څه باندې جانب اقل مطلب دا چې لکه زیات خو هر څونه ورکول شي دا هم په باندې مقرر نه دی حکم دا مقرر دی او غدا دی الا يكون اقل من 10 دراهم چې دا به د 10 درهمونو نه کم نه وي لکه پوه شو به باندې وسولې دلیل زموږ سره عملا بقوله تعالی چې الله تعالی پر قول باندې دا راشي عمل راشي او د الله تعالی قول سره قد علمنا ما فرضنا عليهم خدای سره موږ ته معلوم دي هغه څه چې مقرر کړی دي فی ازواجهم په بار د بیان دي کې وما ملکت ايمانهم او هغه چې مالکان دي خیلاسونه یعنی وینځي یعنی په وینځو باندې د وینځو لپاره چې موږ سم مقرر کړی دي او د دغه لپاره موږ خلک لپاره مهر کوم مقرر کړی دی قد علمنا دا وزري معنی کوي قد علمنا موږ ته معلوم دي ما هغه قدرنا چې مقرر کړی دي نو فرض په مان د سمانه واوسو د تقدیر باندې عليهم بدو باندې فی حق ازواجهم ببارد اخذ دي کې او المهر چې هغه څه شری مہر دی کوم چې موږ به سړو باندې د خلک لپاره مقرر کړی نه څه شری مہر دی فالفرض لفظ خاص پس فرض لفظ خاص ته وزعل معنى التقدير وذكر شيء د سره لپاره معنی تقدیر لپاره وكذلك ضمير المتكلم خاص على ما قالوا او دا رنګ علماء کرام ویلي دي دوی چې معنی دی ویلي بلکې چا ویلي دي علماء کرام ویلي دي چې قد علمنا کې د علم نسبت الله پاک بل ځان ته کړی دی نو مطلب دا چې موږ مقرر کړی دی خو مقرر کړی شوی سره وكذا الاسناد خاص عند صاحب التوضيح او دا رنګ وې دا نسبت کول د الله پاک بل ځان ته دا هم دا صاحب توضیح په باندې خاص ده فعلم نو معلومه شول الذين دا خبره ان المهر مقدر في علم الله تعالى چې دا مهر مقرر کړل شوی دی الله تعالی په علم کې خو هغه څه شری نه مجمل له سره مجمل له د مجمل څه کولای کیږي بیان کولای کی کنه نو وقد بینه النبي صلی الله علیه وسلم بقوله چې دا غي بیان کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل قول سره چې لا مهر اقل من 10 دراهم چې نه به مهر د 10 درهمونه په کم باندې وکذا نقيسه على قتل اليد او دا رنګ منګه دا قیاس کو په قطع د ید باندې لکه څنګه چې ګورا لاس کټ کول د لسو درهمونو په عوض کې کیږي نو دغه شانتي بدا بوزع دا به هم د لسو دراهم په بدل کې وکذا نقيسه على قطع اليد لانه ايضا ذکر چې دا هم د غرنګ عوض 10 دراهم عوض د لسو درهمونو فالتقدير خاص نو بس دا تقدیر دا خاص ده وان كان المقدر اگر چې هغه مقرر کړل شوی چې دا مجمل له محتاج الى البيان لکه پوه شو به معنی وهذا في اصطلاح الفقهاء واذا فرضنا دا تقدير ولا معنى اغستل دا اصطلاح د فقهاء دا واما في اللغه
او هر چې د فرض لغوي معنی ده نو د فرض لغوي معنی ایجاب او قطع ده ایجاب او سره قطع د دې وجه نه وای امام شافعي رحمت الله علیه وای چې فرض په معنا د لګي د ایجاب باندې ده فرض په معنا د څه باندې ده د ایجاب باندې ده نو قد علمنا ما فرضنا وای په سره موږ ته معلوم دي هغه چې موږ واجب کړی دي بل دا امام شافعي رحمت الله ما ته وګورئ قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم نو دلته دی و چې دا فی ازواجهم دا عطف ته په څه باندې په ما ملکت ایمانهم باندې په وینځو باندې یعنی د خزې د ازواجهم دا عطف ته په وینځو باندې پوه شو باندې او دا فرض نه په معنا د اوجب نه باندې دی چې موږ ته معلوم دی هغه چې موږ واجب کړی دي نو موږ واجب کړی دي نو دلته کې مہر د دې مراد نه دی ځکه چې د دې عطف دی په وینځو باندې او د وینځو د پاره مہر نه د وینځو د پاره مہر نه بلکې د وینځو د پاره دا کسوا او نفقه نو څنګه چې موږ ته په وینځو باندې د وینځو د پاره موږ کسوا او نفقه واجب کړی دا نو دغه شان دي موږ ته معلوم دي هغه چې موږ واجب کړی دي په سړو باندې د خزو د پاره کسوا او نفقه مہر په دې کې نشته ده لکه پوه شوې به باندې لکه باندې پوه شوې وې ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى لدي وجه امام شافعي رحمه الله عليه فرمایل دي ان الفرض ها هنا تدل دا فرض بمعنى ايجاب بمعنى ايجاب باندې بقرينه تعديته بعلى لدي وجه دا متعدي شوی په علا سره قد علمنا ما فرضنا عليهم واذا فرض متعدی ده په علا سره د فرض نه مراد سره ایجاب ده یو دا مطلب شو چې د فرض په معنی د ایجاب نه ده چې متعدی ده پس سره په علا سره او دویم دی وای وعطف ما ملكت ايمانهم على ازواجهم ده ما ملكت ايمانهم عطف شوی ده پس باندې په ازواجهم باندې لان المهر لا يقدر في حق ما ملكت ايمانهم او حال دار ځکه چې مہر مقرر کړی شوی نه په حق د وینځو کې مہر مقرر شوی نه پس کې نو فيكون المراد به النفقه والكسوه نو مراد به دینه سوي نفقه او كسوه وهو واجب في حق الازواج وما ملكت ايمانهم جميعا او دا نفقه او كسوه دا لازم دي فخذوا په حق هم او د وینځو د پاره هم الګه پوه شو به باندې الګه پوه شو نو موږ ورته وایو چې دلته دا په اعلی سره متعدی شعر نو وایي چې مراد خو دینه تقدیر ده خو بدی کې د ایجاب ولا معنی متضمنه ده او دا دویم چې موږ وایو کنه چې ما ملکت ایمان من دلته دویم فرض نه موږ مقدر کوو نو د څه شوي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم فلای سره موږ ته معلوم دي هغه چې موږ مقرر کړی دي په دې سړو باندې د خود لپاره چې هغه مہر دی وما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم او هغه موږ ته لازم معلوم دي چې موږ واجب کړی دي په دې سړو باندې د وینځو لپاره چې هغه نفقه او کسوه هلګه پوه شوي نو دویم فرض نه پکې څه شوی دی مقدر شوی دی نو دا مصنف وای ته الله پکې را تقدیر پکې راځي نه دی وجه نه دا جواب لګوډي سره کمزور دی سره قلنا من تعديته بعلا چې بعلا سره دا متعدی شعر دی انما هو لتضمین معنی الاجاب دا دی ونه چې معنی د ایجاب لره متضمن دی وعطف ما ملكت ايمانهم بتقدير فرضنا ثاني او چې دا د ملکت ايمانهم باندې عطف شوی دی دا دی ونه چې دویم فرض نه پکې مقدر دی اصل کې څه ما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم چې هغه موږ واجب کړی په دې باندې چې مالکان دي علی ان يكون بمهذا بمعنى اوجبنا چې دا دویم فرض نه په معنی اوجبنا باندې والاول بمعنى قدرنا او دویم په اول په معنی قدرنا باندې هکذا قالو لکه پوه شوي وس دریوانو مسلو د پاره مصنف په متن کې مثالونه نه ذکر کړي نو یو مثالونه درې هغه دلیلونه دلته ذکر کړي خو موږ په دې ځمن د تشریح کې دا بیان کړل لہذا دوباره ویل ضرورت نشته ثم ذكر المصنف دلائل كل من المسائل الثلاثه دلائل كل من المسائل بیا ذکر کړي مصنف دلائل د هر دریو مسلو لپاره عمل بقول تعالی فان طلقها فلا تحل له دلیل الاولنی مسلې سره خبره دره خلا طلاق دی کنه دی هغه ان تبتغوا باموالكم دا چې مہر مقرر کول دا لازم دي وقد علمنا ما فرضنا علم قوله عملا تعليل لقول الصح الى اخره على طريق اللف والنشر المرتب لف نشر مرتب پیژنئ او دروس البلاغه کې ویلي چې په کوم طریقه باندې اجمال بیان کې په هغه طریقه باندې تفصیل بیان کې یا په کوم طریقه باندې مسائل بیان کې په هغه طریقه باندې لکه اول نه مسله ذکر کړي وځي اول دي درې مسائل او درې دلایل اول نه دلیل اول نه مسله سره دویم دلیل دویم سره دریم دلیل
فقوله فإن طلقها فلا تحل له ناظر إلى المسألة الأولى. وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ناظر إلى المسألة الثانية. وقوله قد علمنا ما فرضنا ناظر إلى المسألة الثالثة. وقد بينت كل ذلك بالتفصيل تحت كل مسألة فتأمل وسوچ وکوکا. الهغه پوه شوي نو نن سبق زمونږ خلاصه ګوټي دا شو لګره چې دا مہر کم مقدار دا مقرر کول لازم دی او کنه دي زمونږ په نسبت باندې د مہر کم مقدار مقرر کول دا لازم دي چې هغه 10 درهمونه دي. د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې مہر کم مقدار دا نشته بلکې هر هغه شی چې په بیع کې سمن جوړېدو صلاحیت لري هغه په نکاح کې د مہر جوړېدو صلاحیت لري. موږ وایو په قرآن مجید کې الله تعالی ذکر کړی قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم. دلته دا فرض په معنی د تقدیر دی او فرض لفظ خاص ته معنی تقدیر د معنی مطلب دا شو چې الله تعالی وایي چې موږ پر خزو باندې د سړو د پاره چې پر خزو باندې کمار موږ مقرر کړی دی نو هغه موږ ته معلوم دی. نو دا معلومه شو چې الله پاک مقرر کړی دی خو مقرر کړی شوی سیس کم یو دی نو دا مجمل دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غي تفصیل کړی دی چې لا مہر اقل من 10 دراهم ته 10 درهمونه کم نشته دی. پوه شوي. او امام شافعي رحمت الله علیه چې فرض دلته په معنا دا تقدیر باندې بلکې په معنا ایجاب باندې یو خو ځکه چې په حالات متعدد او دویم دا چې دې عاطف په مملکت ایمانهم باندې راغله نو وای چې په علا باندې متعدد اندي کې ایجاب ولا معنا نه ځکه حالات متعدد او دویم ته چې په مملکت ایمانهم باندې عاطف ته نو موږ حال کې دویم فرض نه جندا مقدر کوو دا اول فرض نه معنا مقدر نه او دویم فرض نه معنا اوجب نه لکه پوه شو به باندې زه